کله دا نیک انسان نیک اعمالو کې الیه یسعد الکلم الطیب نو دا نیک اعمال الله پاک ته خیجي نو چې کله دا ستا دا نیک اعمال لومبي اسمان ته ورشي او فرشته یوسي انسان د مازیګر په وخت کې دغه وخت کې دروازه چې تاسو مر عمل کړی دی نو په دغه وخت کې فرشتي راشي دروازه عبادت الله ته هجی حدیثو کې راځي او بیا د سار په ټیم کې د شپې د کوم عبادت کړی دی نو بیا تاسو سره چې د شپې کومې فرشتي وي عبادت الله ته رسي روزي والا راکوشي د عبادتونه ست الله پاک ته خیجي الیه یصعد الکلم الطیب نو چې کله دا فرشته را عبادت ستا خیجه یو لومبي اسمان ته ورشي په اسمان کې دروازې دي ور وډکئ چې دروازه ورته کولو کې څه کې دا د پلان کې نیک عمل دی الله ته خیجوم کم خوا خیجوم الله ته خیجوم تاسو نه تپوس کوم ځم ته چې په دې ایرپورټ باندې پیښور ته ور په ایرپورټ باندې ځې او د دې ځای نه سعودي عرب ته په ایرپورټ باندې ځې نو چې کله تی ایرپورټ ته ورشې نو هغه ځای کې بار صاحب فوجان ولاړي لومبی به درته وي اشنا وښایه کاټ کنه نو پاسپورټ به ورته راوباسې نو ستا پاسپورټ به وګوري نو چې پاسپورټ چیک اندلو کې نو چې بیا دننه ورشې او بیا ایرپورټ په هغې دغه باندې ور دننه کېږي هلته بیا کسان صاحبه ولاړ دي نو هغه دومره شی ورسره دی لاله هغې ته څه وایي هغه آواز چې پې کوي څه شی دی نو پیشه پې که نه نو هغه والا صاحبه په دې بډم راکاږي او په وجودم راکاږي پیشه پې هغې ځای کې وګوري هغه هلته هم پاسپورټ وګوري هلته دې چیکنګ وکړي نو چې بیا دننه ورشې نو بیا به هغې ځای کې بیګ پرانیزه نو صاحبه یو شی به د هغې ځای کې بیا ګوري نو چې هغه هلته وګوري که نه نو بیا به یې درله هلته په هغې پټه باندې صاحبه کېږي په پټه هغه هلته نو په پټه باندې بیا کتلی کېږي هلته پکې بعضې وخت کې زنانه او بعضې دغه وي هغه هلته بیا کتلی کېږي نو هغې ته هغه سکینر غوندې لګېدلی دی راشي پکې بلیډ دی پکې او قینچي ده پکې دا شی دی پکې او دا شی دی پکې هغوی ته په هغه ځای باندې راشي او داسې آلات یې پیدا کړي دي چې بعضې خلک دا کپسول نه دی په دې کې پوډر ورکړي نو هغه قربان تیر کړي نو هلته چې بیا څه وخوري که نه نو هغه کپسول وغورځوي پوډر تیر وباسي خرڅوي یې نو ستا کېډه کې چې کوم دننه دی که نه د هغې چکن هم صاحبه وشو نو چې کله سعودي عرب ته ورشي دلته خو چکې نه شوې هلته چې د جز نه کوشي که نه نو پاسپورټ به دې ګوري ګوتې ولګوه چې ته پردي نه راغلي سامان به دې ګوري نو دلته څومره چکینونه ستا د سامان نو چې ستا د اعمال الله ته خیجي داسې زما په خیال ډایرکټ به دي څه نو هلته به ته فرشته وي کم خیر وي الله دې وي دې خوا که چې زه چک کمه نو چې کله هغه چک کې هغه عمل نو که دغې کې د غیر الله دپاره څه وي که نه او د الله دپاره نه نو ورته وي دا به بره نه ځي او که نه د الله دپاره وي نو پاش نو په دویم اسمان کې بیا به چیکینګ کېږي په دریم اسمان کې بیا چیکینګ په څلورم کې بیا په پنځم کې بیا په شپږم کې بیا په اووم کې بیا نو چې کله الله له لاړ شي الله علیم بذات الصدور دی الله یې بیا چک کوي نو که یو کم 100% د عمل ته الله لکړي یو کم 100% الله لکړي دی 1% پکې توجه غیر الله ته ده احادیثو کې راځي رب العالمین دې بنده ته د عمل په دې مخ باندې راولي